شاداب خان نوجوان کلاډیانو سره ډیر زیاتې کو د نوجوان کلاډیانو زیو نیولې لکه د سفیان مقیم یا داسې اسامه امیر خو شاداب خان اخر الله پاک گیر کو جی ګوره د عمران خان خبره چې یو پلان الله پاک جوړي او یو پلان انسان جوړي کیږي هغه د عمران خان خبره نه بلکې دا حقیقت د اتنټیک جنون خبره ده چې یو پلان ګوره الله پاک جوړي یو پلان انسان جوړي خو کیږي هغه چې کم پلان الله پاک جوړ کړی وي کیږي هغه چې کم منصوبه الله پاک جوړ کړی وي نو خبره کو په شاداب خان باندې شاداب خان د انجری په وجه باندې درو میاشتو د پاره د کرکټ نه بهر شو شاداب خان نن پرون کې نه د انجری شوی شاداب خان د څومره مودې نه انجری د شولډر انجری د اوګي انجری ول راغلی شاداب خان لا یو بالر ته او بیا سپیشلی سپینر بالر ته لیګ بریک بالر ته د شولډر انجری یو ډیر مطلب ډیر سیریس انجری ده یو بالر انجری وي دا غره شولډر انجری وي نو هغه رنګ پرفارم نشي کولای هغه رنګ بالغ نشي کولای خو شاداب خان ګوره خپل انجری پټه ساتلی و شاداب خان ویرا ش بیټینګ به شروع کما کچری بالینګ کې پرفارم نکوم نو ایز ا بیټسمن به ټیم کې شامل شمه ایز ا بیټینګ آل راونډر به ټیم کې شامل شمه خو بیټینګ کې هم ناکام شو بالینګ کې هم خپل انجری ډیټ ټایم د پاکستان کرکټ بورډ نه پټه ساتلی و خو اخر د انجری سیریس شو نو د پاکستان کرکټ سره چې کم میډیکل ټیم دی د پاکستان ډاکټرانو د پاکستان کرکټ بورډ ډاکټرانو شاداب خان ته ویل چې ستا د انجری دا ډیره سیریس ده د لپاره به ځي انګلند لو د دې به اپریشن کې او د دې اپریشن کولو سره به تقریبا 3 میاشتې د کرکټ نه بهر کیږي نو شاداب خان 3 میاشتو د لپاره د کرکټ نه بهر شو چونکه شاداب خان سره د انجری د ډیر ټایم نه متاسو بکتلی چې کله به شارټ پیچ کولو چونکه د سپینر بالر شارټ پیچ پتا سو نه کتلی د شاداب خان شارټ پیچ مونږ وکړي د شاداب خان فلټاسیان مونږ وکړل چې د سو د انجری په وجه باندې چې خپل انجری پټه ساتري و بورډ ته ویزه بالکل فټ فاټما د فټنس ټیسټونه هم د پاکستان کرکټ کلاډیانو نه کیږي نو ځان پټ ساتل او اخر دغه انجری راخکاره شو د نوجوان کلاډیانو د اسامه امیر د سفیان مقیم د سنور کلاډیانو حق د شاداب خان خوړلو شاداب خان وی چې بزب ټیم کېم کچري د انجری په وجه ټیم نه بهر شو موبل کلاډی راغو پرفارم کو نو بیا ما په ټیم کې سو کخلی بیا خو به د مانو نشان د ټیم نه ختم شي نو بالکل هغه ورځ سراغه شاداب خان ډیر کوشش وکړ چې خپل انجری پټه ساتلې و خو اخر دغه انجری ښکارا شو شاداب خان د 3 میاشتو لپاره ټیم نه بهر شو شاداب خان په ځای به اوس اسامه امیر سفیان مقیم یا یو بل نوجوان کې لړی له مقام لاویږي او الله دې چې یو ښه آل راونډر پاکستان کرکټ ټیم له ملو شي چې بیټینګ هم کول شي او ښه بالینګ هم کول شي د شاداب خان نه چې لکه یو بیټر آل راونډر پیدا شي چې بيخي د شاداب خان د لارې په ټیم باندې شاداب خان خلاف ګوره زمخ کې نو ما شاداب خان فیور کې مزه د شاداب خان یو غټ فین ما خو چې کله دغه پرفارمنس کولو خو دغه پرفارمنس به وجود هم د وی چې ځان زبر ټیم حصہ او نوجوان کلاډیانو ته مکمل ملاویږي ز په ټیم کې ما او ځان به مطلب ایز ا کیپټن چې کړه د پی ایس ال کې اسلام آباد یونایټډ د طرف لوب کوله نو د ګوره خخ کلاډیان د ځان نشاله کړي وو لکه د سره په ټیم کې کم خ کلاډیو نو مې زماره ذهن نو وته دونه خ کلاډی دی دونه خ بیټسمن دی هغه د شاله کړه ورو خپل ځان را مخ کې کړه وو نوجوان کلاډیانو سره د زیاتې کولو خو اخر د الله پاک په پکړ کې راغو نو صلی الله دیو کې چې یو خو غونټه لونډر پاکستان کرکټ ټیم له ملو شي په دې ویډیو کې د اهم اپډیټس د ویډیو کتلو ډیره زیاته مننه والسلام